بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو او نن دې پروګرام کې مونږ یو نا اشنا خبره پنهخه کوو. سامعین حضرات، حدیث مبارک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: من فطر فیه صائما، څوک چې په روژه کې روزدار ته روژه ماتې ورکي، کان له مغفرة لذنوبه، نو دا به د دپاره د ګناهونو د معافی ذریعه وګرځي. وعتق رقبته من النار، او دې سره به د ده سټه د دوزخ ته اور آزاد شي. وکان له مثل اجره، او د دپاره به هغمره ثواب شي څومره چې د روژهدار ته میلاویږي. من غیر ان ینتقص من اجره شیء، بغیر د دینه چې د روژهدار اجر کم شي. قلنا یا رسول الله، من وی د الله رسوله، لیس کلنا نجدو، نشته دی نه دی هر یو زمون چې بیا مونی ما نفطر به الصائم، چې من روژهدار ته روژه ماتې ورکو، هر یو منګه روژهدار نشو مړولی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: یعطي الله هذا الثواب، الله پاک دا ثواب ورکي هغه انسان ته چې من فطر صائما علی مزقة لبن، چې هغه روژه ماتې ورکي یو سړي ته په یو ګوټ د لسی باندې اوبو په یو کې ګډې ورکي، او تمرتن یا یو کجوره ورکي، او شربتن من ماین یا د اوبو یو ګوټ ورته ورکي چې پې روژه ماته کي، نو ده ته هم هغه ثواب میلاویږي. یعنې دونه خوراک ورکول چې پې ځان موړ کي. که دا وس کینی او صرف یو کجوره، یو ګوټ پی، یو ګوټ اوبه ورکي، نو په دې هم دغه ثواب میلاویږي. ومن اشبع صائما، او کم سړی چې هغه روژهدار موړ کی په خېټه باندې اوږې روژهدار هغه په ډوډۍ موړ کی، په خوراکي موړ کی، سقاه الله من حوضی، الله به ده ته زما د حوض نه ورکي شربتن داسې څکل، لا یظمأ، چې دی به تږي نشي، حتی یدخل الجنة، تر دې چې دی جنت ته لاړ شي. دا حدیث امام بهقي نقل کړی دی او مشکات شریف هم نقل کړی دی. مرقات 4 جلد صفحه 238 کې موجود دی. دې حدیث کې یو ناشنا خبره پنهخه کړې ده، هغه دا ده چې یو انسان په یوه ورځ باندې د ګڼو روژو ثواب حاصلولی شي ډېر په اسانه. مثلا یو سړی دی او هغه 20 کجورې راواخلي، فرض که 15 کجورې یو روژهدار ته ورکي چې روژه ماتي وخت کې دا وخوره، او هغه د روژه ماتي وخت کې هغه وخوړی، نو ده ته یو د خپلې روژې ثواب حاصل شو، او بل ده ته د 4 روژو د نورو ثواب حاصل شو چې 4 روژهدارو د ده په کجورو روژه ماته کړه. یا یو سړی دی او هغه زبردستې روجې پخې کړې او غوښه پکې واچوله، دیګ یې تیار کړ، روژهدار یې راجمع کړه، یا روژهدارو ته یې کورونو ته ولېږلې، او روژهدارو د روژه ماتي وخت کې هغه روجې 100 کسانو هغه دیګ کې خوراک وکړ، نو د الله کریم د رحمت نه دا بعیده نه ده، او د دې حدیث په رڼا کې چې دله به د 100 روژو ثواب ورکړي شي. نو ناشنا خبره دا ده
چې په یو ورځ د ګڼو ورځو د روجو ثواب سړی حاصلول شي، غریب هم حاصلول شي، په یو ګوټ اوبو، په یو ګوټ پیو او په یو څو کجورو باندې، او مالدار خو بیا واوا هغه خو ډېر په اسانه حاصلولی شي. د لوټ میدان دی او دا موقع ده. سامعین حضرات، بعضې وخت کې سړی پردی شی نه خوري او دا ګمان کوي چې دا ثواب به د هغه شي، زه په خپل شي روژه ماتوم. نو دا بخل دی نه کوي، پردی څیز دی وخوري په دې نیت چې هغه ته هم ثواب میلو شي، نو ده ته به هم د نیکنیتۍ ثواب میلو شي، هم د خپلې روژې هغه ته الله د خپل دره ورکوي. بل دا په روژه ماتي ګڼ څیزونه دي او روژه دار د ټولو نه واغستل، یو چا راوړی، بل چا راوړی، بل چا راوړی، نو الله تعالی به د نیکنیتۍ د وجې ټولو له ثوابونه ورکي او د هر یو به مستقلې د روژې ثواب وشي. دا د ثوابونو میاشت ده، هر کار کې ترقي هغه چې سړی په طریقه ځان پوی کي نو کېږي. راځئ چې دې سلسله کې سوچ وکړو او د دې نا اشنا خبرې نه پیدا واخلو. دا بل تورسو رمضان دی، د پښمنی وخت دی، مبارک وخت دی. ای رب کائنات، دا زما او د تمام سامعینو ټولې پریشانې معاف، ټولې پریشانې ختمې کې، د رمضان انوارات او برکات موږ ته نصیب کې. رب کریم دې رمضان کې چې کوم لستونه د معافی دي پای کې زموږ نومونه شامل کې. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين ثم آمين.